السلام علیکم ملګرو. دا په مسقط عمان کې پاکستانیانو یو بل کارنامه کړې ده. جی تاسو د سایډ له دا ویډیو ښکاري جی په یو بل باندې را باندې کړي دي. دا هغه کسان دي مزدورکاره کسان دي کوم چې د پاکستان نه مزدورۍ دپاره عمان ته تللي دي او هلته په آزادو ویزو باندې اوسیږي او یا په کمپنۍ کې خپل کار نشته او بهر کار کوي. په سړکونو باندې دی کار له ولاړ دا یو کسټمر راغلی دی چې یو دغه سره یو مزدور سره خبره فکس کړې ده. بل مزدور پې د پاسه راغلی دی. هغه ویل نه زه به ورسره ځم او د یو ویچ نه زه به ورسره ځم. نو کسټمر هم داسې پرېښودی دی او یو بل باندې راکېښلي دي په یو بل باندې سرونه مات کړي دي. تقریبا د 14 کسان دي پاکستانیان. بیا د هغه چې کوم ګورنمنټ دی هغه هم په ایکشن کې راغلی دی. ټولو خلاف ایکشن ایستلی دی او تقریبا په یو کس باندې 15 کاله قید خېجولی دی. دا مزدورکاره خلک دي. دی پاکستان نه مزدورۍ له هلته تللي اوس 15 کاله په یو کس باندې قید وخېږي. دلته د کور والا به څه کوي؟ دلته د کور والا به څه خوري؟ نو ګوره دې ځکې خبره د څه خوړو نه ده. دې ځکې خبره د هغه خلکو له دا پیغام ورکوم چې کله هم بل وطن له دی که نه نو هلته له ستا نوم لکه لیټ سپوز که هلته ستا نوم خان په پاکستان کې ستا نوم خان دی نو هلته نوم د ستا چې کوم دی خان نه دی. هلته تا خلک په خان باندې نه پېژني. هلته تا خلک په پاکستاني باندې پېژني. نو ته چې داسې قسم غلط کارونه کوي نو خلک وایي پاکستاني داسې چلو کو. یو پاکستانی راغو او بل پاکستاني سره یې جګړه وکړه. د پاکستانیانو نوم چې د خلیج ملکونو کې بدنام دی او خلک ورله په سپکه سترګه باندې ګوري او زموږ دا کم ګاونډي هیوادونه دي انډیا ولا شو بنگلادیش ولا شو په دغه ملکونو کې خپل راج کوي. نو دې وجه هم دا ده چې زموږ نه مخکې هم خلک داسې دي چې پاکستان نوم په دغه خلیج ملکونو کې بدنام کړی دی. اوس هم داسې خلک شته چې هلته دا وګوره دا اوس وړه غوندې خبره ده. جي یو راځي یو وایي زه به ورسره ځم، بل راځي بل وایي زه به ورسره ځم. نو په هغې باندې جګړه شوې ده. پولیس کسان نیولي دي. آزادو ویزو والا چې څومره هم خلک ته هیله هم مشکلات جوړ شوي دي هلته چې کوم خلک بېروزګاره دي ای به دغه رنګ سړکونه له راووته بس څه ناسه کار به یې وکړو دروازې به د 100 روپیو ګټلې زه بچو دپاره به 2 ټیمه رزق وګټلو. نو یې دپاره هم سخته که اوس په دغه چوکونو باندې همدغه سړکونو باندې پولیس ګرځي او چې داسې خلک ویني ډایرکټ یې راوچتوي او جیل لی بوځي او یا پاکستان ته واپس لیږي. دغه 14 کسان چې کوم په جګړه کې انوالو وو دغه هلته خو ګوره هر ځای کې مرۍ لګېدلي هغه کسان رانیولي په هغه 15 کاله قید ختلی دی او نور چې هم دا یې څه کسان وایي چې څه پاکستان ته واپس لیږلي دي او آزاد ویزو والا پولیس چې کوم دی ګرځي او آزاد ویزو والا داسې په مختلف چوکونو چې خلک ناست دي کار دپاره مزدورۍ دپاره 2 ټیمه رزق ګټلو دپاره ای ډایرکټ راوچتوي او بس جیل یې بوځي او پاکستان ته واپس لیږي او یا ورسره سختي کوي. او کمپنیانو ته هم کمپنیانې چې څومره هم دی د انسټرکشن ورک چې تاسو سره کار نشته نو کسان مو واپس خپل ملکونو ته ولېږئ. دلته فسادونه وایي مه جوړوئ. ګوره هلته چې کوم دی رولز اینډ لا فالو کېږي هغه ملکونه کې خلیج ملکونه چې څومره هم دي نو هلته چې څومره هم پاکستانیان ځئ او هلته قدم کېدئ نو هلته دا مه وایئ چې زما نوم فلانی دی نو زه به هلته فلانی هلته ستا نوم پاکستانی دی. چې ته غلط کار کوې نو خلک وایي پاکستاني داسې چل وکړو، پاکستاني فلانی وکړو، پاکستاني ډنګړی وکړو. نو د خپل ځان په شرم که مو کار نه نو کم از کم د پاکستان شرم له وګورئ. پاکستان نور مه شرموئ. پاکستان آلریډي چې کوم دی خیر له ناست دی. پاکستان کې آلریډي بېروزګاري څومره زیاته ده نو دا نور چې څومره ایجوکیټډ خلک دي دی دپاره مشکلات مه جوړوئ. کوم چې پوه او هنرمنده سکلفل خلک دي دی دپاره مشکلات مه جوړوئ. سبا به دغه خلک هم دا خپل وطن د بېروزګارۍ د لاسه یا د غریبۍ د لاسه پرېږدي او دغه ملکونو له به جاب دپاره ځي. نو چې هلته ورله په سپکه سترګه کتلی کېږي یا هلته ورله جاب په دې وجه نه میلاوېږي چې ته پاکستانی نو دا خاطر وکړئ پلیز چې د پاکستان دپاره دغلته جنګ جګړې مه کوئ. په دې خلیج ملکونو کې خپل ملک نور مه شرموئ. هسې هم آلریډي تاسو له معلومه ده چې کوم کسان په دې ملکونو کې ژوند کوي او پته یې چې هلته د انډین عزت څومره دی، بیا د پاکستاني عزت څومره دی، بیا د بنګالي عزت څومره دی او بیا ورسره د پاکستاني عزت څومره دی. افسوس خبره دا ده چې زموږ نه مخکې هم داسې خلک دي چې د پاکستان نوم په انټرنیشنل سطح بدنام کړی مختلف کرایمز په وجه باندې. یا اوس هم اوس دا څه خبره ده چې یو کسټمر درله ولاړ دی ګاډي کې خو ګوره عربیان لوکل خلک دي ای خو راشئ خو ګاډي نه راکوزېږي صرف د ګاډي شیشه ښکته کړي وایي ماله دا کار لپاره کس په کار دی په سړک باندې بس چا سره خبره سمه که ځان سره ګاډي لوخېږي یو زار هم ورسره شاله ټینګۍ یې کېږدي او ځان سره یې بوځي کار پیل ته وکړي او چې مازدیګر چوټي شي پیسې ورله ورکړي کور ته نو کور خپل روم ته هغه ځي. نو چې هلته بیا د هغوی په مخ کې ته جنګ جګړې کې دا خو د هغوی ملک دی داسې زموږ ملک خو نه دی چې ته هلته ځې او هلته جنګ جګړې کې نو 15 کاله قید پې ښه دی او په څه وجه د خپلې غلطۍ په وجه باندې. دا یو شړ غوندې اپډیټ مې هم تاسو سره شریک کولو یو پیغام پکې هم د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ.